واورا شیر افضل مروته د صحابو په شان کې ګستاخی نشو برداشت کولی، چاہے کچھ بھی ہو جائے مونږ نشو برداشت کولی، مونږ د صحابو په شان کې ګستاخی نشو برداشت کولی، مونږ د انبیاو په شان کې ګستاخی نشو برداشت کولی، مونږ د دین او د اسلام په شان کې ګستاخی نشو برداشت کولی. السلام علیکم ملګرو. د شیر افضل مروت په ټویټ باندې ډیر خلک اغله ډاډ ورکوي، د خپل ایمان وخو او خلکو ته وی او چې یاره شیر افضل مروت ښه ټویټ کړی دی او شیر افضل مروت ته وی زبردست کار دی کړی دی، ښه کار دی وی کړی دی چې دا ټویټ دی کړی دی. نو ډیر خلک په دې باندې خوشحالیږي شیر افضل مروت له ډاډ ورکوي. نو دا دی په خپل ایمان باندې ویریږي، دا د خپل اسلام باندې ویریږي چې دا د اسلام د دایرې نه خارج شوی نه. تاسو دی وکي په دې باندې الحمدلله وای تاسو پتوی لګوي، مونږ پتوی نه لګو، مونږ الحمدلله د صحابه په سر باندې د صحابه په چې څوک ردی بدی وای دا غیر لپاره زمونږ سر قربان دی. الحمدلله مونږ په دین او اسلام باندې سر قربان دی، مونږ د هیڅ څه پروا نه کوو، مونږ د عزت د جان مال د هیڅ پروا نه کوو. خو چې زما د دین خلاف څوک خبره کوي، زما د صحابه او د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام خلاف څوک خبره کوي، نو الحمدلله مونږ تیار ولاړ یو په دې میدان کې. که څوک مونږ ته څه وایي، که څوک مونږ ته څه قسم پیغام راکوي، ډیرو خلکو باندې زما د ویډیو اور لګولی دی او اور به پې لګي چې څوک د صحابو خلاف دي په هغې به اور لګي، چې څوک زما د دین او د اسلام خلاف دي په هغې به اور لګي، چې څوک د انبیاو ګستاخي کوي په هغې به اور لګي، چې څوک د دین او د اسلام خلاف دي په هغې باندې به اور لګي. نو ودې لګي په تاسو باندې دا اور، لګي دي په تاسو باندې دا اور، زه به لګیا یم الحمدلله د حق دپاره چې کومه خبره حقي هغه به درته کومه، هغه به زه راوړم دې میډیا ته. الحمدلله په دې باندې ماته عبور حاصل دی چې څوک غلطه خبره کوي زه ولا جواب ورکولی شم، زه د هغه خبره رد کولی شم. الحمدلله نو څوک هم چې د صحابو په شان کې ګستاخي کوي، څوک زما د دین او د اسلام په شان کې ګستاخي کوي، څوک د شاعر الاسلام څه قسم بې حرمتي او بې عزتي کوي، نو هغه له به مونږ راځو او هغه به چې کوم دی نو مونږ دې میډیا ته برملا ښیو او د هغه غونډ حقایق مونږ به ښکاره کوو انشاءالله تعالی. او که د دې لپاره زمونږ سر لاړ شي نو لاړ دې شي، مونږ د مال جان د سر د هیڅ څه پروا نه کوو، مونږ د چا د عزت وږي نه یو، مونږ د چا د زنده‌باد او د مرداباد وږي نه یو، مونږ چاته دا نه وایو چې یاره ته مونږ سپورټ کا یا ته مونږ له سپورټ راکا. نه 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 دا به چرته هم نه وي، دا به په تاریخ کې نه وي چې یاره جمال حسین به چاته ویلي چې یاره زما دا پیج د سره پالو کوي یا زما دا پیج لایک کوي، دا به چریم جمال حسین دا نه ویلي. الحمدلله زه لګیا یم د حق دپاره او د الله د رضا دپاره لګیا یم. چې څوک ورانه خبره کوي، چې څوک زما د دین او د اسلام خلاف خبره کوي، هغه له به زه منہ توڑ جواب ورکوم. چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کو جواب دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. که زما د سر د تنې نه جدا شي هم به زه تاته ویمه چې دا کار غلط دی، دا چې کوم دی تا غول وخواړه دا به درته زه ویم. که به دې څوک خفه کېږي او که خوشحالېږي دا زما حق دی، زه به یې ویمه او انشاءالله هر ټایم به ویم، برملا به ویم چې څوک زما د عالم خلاف دي، څوک زما د دین خلاف دي، څوک زما د جماعت خلاف دي، څوک زما د اسلام خلاف دي، څوک زمونږ د صحابو خلاف دي، څوک زمونږ د انبیاو ګستاخي کوي، انشاءالله تعالی هغه ته به ولاړ یو او جواب به ورکو. چاہے کچھ بھی ہو جائیں گے هم تیار ہے، سر کټ کولو ته هم تیار یو، مونږ هر څه ته تیار یو الحمدلله. خو د صحابو په شان کې ګستاخي نشو برداشت کولی، د صحابو په شان کې ګستاخي نشو برداشت کولی. واوره شیر افضل مروته د صحابو په شان کې ګستاخي نشو برداشت کولی. چاہے کچھ بھی ہو جائے مونږ نشو برداشت کولی، مونږ د صحابو په شان کې ګستاخي نشو برداشت کولی، مونږ د انبیاو په شان کې ګستاخي نشو برداشت کولی، مونږ د دین او د اسلام په شان کې ګستاخي نشو برداشت کولی. شیر افضل مروت دی راشي او خپله د مافي وغواړي، هغه چې کوم دی هغه وایي نه ما نه دی کړی، ما نه دی کړی او کړی دی ویریفای اکاونټ دی د هغه دغه نه ټویټ موجود دی او مسلمانان لګیا دي د هغې دفاع کوي. افسوس پکار دی په تاسو، افسوس.